خلائقو ځان له بیان کوي چې څومره د په علم کې دي. حدثنا حسن بن ربيع حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وائی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتا نبی علیہ السلام بیانو کو او صادق المصدوق او دا پیغمبر خدا پخپل وعده کی رشتینی دے او المصدوق دا تصدیق هم د جبریل د طرف شوی دی. قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان احدکم تجمع خلقه في بطن امه 40 یوما نطفه. نبی علیہ السلام فرمائی یقینا یو تن ستاسو راجمکیږي پیدایش ته د پخېټه د مور کې 40 یوما سلویخ ورځې نطفه، یعنی دا نطفه چې د پلار د شانه د مور رحم ته منتقل شي، نو دا د مور په دې رحم کې سلویخ ورځې د اوبو ساس کی نطفه، ثم يكون علقة مثل ذلك، بیا تینا د وینې د ټینګي وینې ساس کې ساس شي په سلویخ ورځې کې. سلویخ ورځې نطفه وه، نو سلویخ ورځې دا اوس چې کوم دی علقه شوه، نو ټینګه وینه ساس کوي او په رحم پورې نښتي. علقه اصل کې جوورې ته وایي. تا وری جبو کې تا چرته دا دغه ته د لوښه تې رالېبلې ده چې دې پسې ورننوځي او خپو ته وګورې خپو پر به تور تور شی نه نښتي، هغې ته جووره وایي، هغې ته عربۍ کې علقه وایي. نو دا ساس کې دې ته علقه ځکه وایي چې دا د دې مور په دې رحم په دې طرف پورې نښتي. مثل ذلک په سلویخ ورځې، ثم يكون مزغة مثل ذلك، بیا په باقي 40 ورځې کې د دې نه غوښه جوړې شوې غوندې غوښه سازه شي، نو دا 120 دن شو. ثم يبعث الله ملكا، بیا الله دې ته یو فرشته راولیږي او ويؤمر باربع كلمات، او هغې ته د څلورو خبرو حکم وکړي، د څلورو کومې دي؟ ويقال له، دې ته وویلی شي فرشتې ته اکتب عمله، دا لا تشه بوټۍ ده ګورې روح پکې اندې دغه شوی، او دې بوټۍ په باره کې فیصله الله کوي، فرشتې ته یې ولیکله دا عمل، دی به ښه کوي او که بد کوي، دا هلته ولیکلی شي. ورزقه، او په دغه د مور په دې رحم کې رزق مو لیکلی شي، که دې دنیا ته راشي نو دا به خوري. و اجله، او نیټه مو وروړي چې دې دنیا ته راغی، دی به دغه 40 کاله یا 50 کاله یا 80 کاله یا 80 کاله 80 کاله 100 کاله به پاتې، نیټې مو لیکلی شي. او دا مو لیکلی شي چې و شقي او سعید، دا څلورمه خبره ده، دا ولیکلی یا بدبخته دی یا دا نیکبخته دی. نو چې دا څلور خبرې فیصله شوې، عمل ولیکلی شو، رزق ولیکلی شو، نیټه ولیکلی شو، او دا مو لیکلی شي شقي دی که سعید دی، نو ينفخ فیه الروح، نو په دې کې روح پوک وهلی شي، په دې بوټۍ کې انسان ته ساز شي. نو فإن الرجل منکم، پس یقینا یو سړی ستاسو نه لیعملو حتی ما یکون بینه و بین الجنة الا ذراع، تاسو کې یو سړی عمل کوي، لګیا دی،
منځونه کوي، روجي نیسي، زکاتونه ورکوي، حجونه کوي. حتی ما یکون بینه و بین الجنة الا ذراع، حتی چې پاتې نشي د ده په منځ کې او د جنت په منځ کې مګر یو ګز شرعي، دا دونه فاصله پاتې شي. یعنی گویا کې دی دومره نږدې شي. فیسبق علیه کتابه، راوړاندې شي په دې باندې د تقدیر هغه لیکل. نو فیعمل بعمل اهل النار، دی د جهنمیانو کارو کی، جهنم تلاړ شي، جهنم تلاړ شي. او ويعملو دارنگی حتی ما یکون بینه و بین النار الا ذراع، یا یو تن په تاسو کې عمل کوي حتی چې د ده او د اور په منځ کې یو ګز فاصله پاتې شي. فیسبق علیه الکتاب، راوړاندې شي په ده باندې خپل تقدیري لیکل. نو فیعملو بعمل اهل الجنه، عمل د جنتیانو کی، جنت ته لاړ شي. خلاصه دا ده چې ټول اعتبار چې کوم دی نو خواتیمو لري، او ټول اعتبار د الله لیکلو لري. د الله سره دوه قسمه کتابونه دي، یو ته وایي کتاب المحو والاثبات، هغې که کټ کوټ کیږي، او یو دی لوح محفوظ، پای کې آخري فیصلې کلی کیږي. نو آخري فیصله د الله ده. اگر چې صحابه کرامو بل ځای کې دې تپوس کړی دی چې یا رسول الله په دې عمل باندې کار نه کیږي، نو بیا موږ ولې کوو؟ دا روجي ولې نیسو، زکاتونه ولې ورکوو، حجونه ولې کوو، او دا جهادونه ولې کوو؟ نبی علیہ السلام ویلي چې کوئ کوئ، کار کوئ. کل میسر، کل میسر، هر یو تن ته الله آسانی ورکړي. الله د جنت لپاره خلق پیدا کړي، د جنت کارونه ورته آسان کړي دي، او الله د جنت د جهنم لپاره خلق پیدا کړي دي، د جهنم کارونه ورته آسان کړي دي. کل میسر. او بل حدیث کې راځي، او دین دا معلومه شوه چې دا اعمال چې دي امارات دي، نیک عملونه نښه ده د جنتي. دا لزوم نه راولي چې دی به لازما جنت ته ځي. او بدی او بد عملی دا اماره او نښه د جهنم ده. پوهېږئ پرې باندې؟ دا امارات او نښې دي، او دا موجبات نه دي. ګورئ که څوک وایي چې ګناه ته کوې ته به خامخا جهنم ته ځي، او چې ته مونځونه کوې نو خامخا به جنت ته ځي. دا خامخا هغه وایي چې هغه الف ته ډانګې وایي، اگر چې د مولا په شکل باندې ولي نه وي. پوهېږئ پرې باندې؟ دا قرآن او سنت مجموعه باندې به ځان پرې کوې، نو بیا به درته دین کار اساني کني. بیا کني په بلو بلو به ډېر خلک سر شوی دی پرې کې. نو ځکه وایي حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حب الله العبد، کله چې الله د یو بنده سره مینه شروع کی، یو بنده سره ته کوم ځای ته ګورې، بنده سره مینه شروع کی. زه پښتو وایم دا تاسو، الله تعالی د یو بنده سره پښتو دغه وکړي، دا مینه شروع کی. نو چې مینه شروع کی، دا خبره څوک کوي؟ پیغمبر خدای کوي. زه تش درته اورم، زما خبره نه ده. چې رسول الله خبره دا ډېره قدرمنه دي، که به یو خبر خوا نه ګورئ، یا ګورئ کنې دي که د ایمان زوال یری چې د رسول الله د خبرې قدر چا څه نه، ډېر خطرناکه خبره. نو معنا دا ده اذا حب الله العبد، پیغمبر خدا وایي کله چې الله مینه د یو بنده سره شروع کی، نو نادا جبریل، جبریل ته آواز وکړي، او جبریل دلته راشه، ان الله يحب فلانا، الله ګورې ځمکه کې د پلاني سره مینه شروع کړې، ښه فاحبه، تم ورسره مینه وکړه. نو په یحبه جبریلو، جبریل هم ورسره مینه وکړي.
فینادی جبریل فی اهل السماء بیا جبریل علیہ السلام اسمان کې اعلان کی چې ان الله يحب فلانا الله پلانی سره مینه کړی دا فاحبه تاسو مرسل مینه وکي ويحبه اهل السماء نو اسمان والا ورسره مینه شروع کی ثم يوزع له القبول في الارض بیا کې خودل شي د لپاره قبول وزمکه کې ان د نیکانو صالحانو او د خدای خلقو په ځل کې مینه پیدا شي دایمانا. حدثنا محمد حدثنا ابن ابي مريم حدثنا الليث حدثنا ابن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دیر پیغمبر اوریدلی یقولو ان الملائکه تنزل في العنان فرشتي را کوزیږي په وریځ کې عنان وریځ ته وایي وخپل ترجمه په حدیث کې راغلی درد فی الحدیث ته وهو الصحاب نو فتذكر الامر دا فرشتي خپل منځ کې او کار یاد کی چې الله ته ویل یا کار وکړي دلته شیطانانو هم رسیدلی نو فتذكر الامر قضیه فی السماء دوی یاد کی او خبره چې داغه فیصله اسمان کې شوی ده فتسترق الشیاطین نو غلا کی او راو تختی دغه شیطانان السمع او هغه مسموع خبره اوریدل شوی لا نو فتسمعه پسو نو پتوحیه واوریدی لرا نو بیا پتوحیه د دې وسوسه او وحی کی للکهان هغه کاهنانو ته کاهنان جمع کاهن دا د سړی ته وایي چې ما ته راتلونکي حالات معلوم دي نو په یکذبون معها دی د دې سره دروغ ټل کی د غیوی رښتینی خبرې اسماني سره مع کذبتین پورا سل دروغ من عند انفسهم د خپل طرفونه او خلک وایي ولې ولې چې په بل خبره کړو رښتیا شوی نه و خلک بیا رسېږي یا خو اسماني خبره وه رښتیا خود وه او د هغې سره بیا یو کم سل خبرې دروغ خلک نورې مني په دې ځای به بس کړو ښه حدثنا احمد بن يونس باني بس دیدن